السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سماک ټي وي چینل کې درته هرکلی ویم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ خوشحاله به یې، د ژوند په مزو کې به یې. عزتمندو، نن یو افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې ده. په خپل کور کې دننه ډېر په بد حال باندې قتل شول. دا چا قتل کړل او په څه وجه باندې قتل کړل؟ راځئ عزتمندو دا ټول معلومات موږ سره په دې ویډیو کې وګورئ چې پوره معلومات نه خبر شي. عزتمندو، الله تعالی دې رحم وکړي. ډېر زیات بد حال شروع دی، د فتنو دور دی. الله تعالی دې ټول مسلمانان وساتي. عزتمندو، دا داسې چل شی و چې د الک او جنې یو بل خوښو. د هلک ویستان سره تعلق ساتو او دا جنې دا کراچۍ وه. یو بل سره په موبایل باندې تعلق جوړ شوی و، یو بل سره ډېره زیاته مینه وه. د هلک ورته وویل چې راځه راوځه چکر وهو. دا جنې چې څنګه د کور نه راوتې ده نو د کور خلک پې پېښ شوی دی. دوی ورپسې شاته سیډي لګولې وه چې دا کم خوا روان دي. اخر چې دا جنې اسلام آباد ته راورسېدله او د کس ورته هلته انتظار کولو چې څنګه د سره ملاو شوله. یو کور یې نیولی و، یو څو شپې یې پکې وکړلې. یو څو شپو نه بعد هغه د جنې کور والا دو پسې راغلل او دواړه یې په کور کې دننه ډېر په بد حال باندې قتل کړل. الله تعالی دې مغفرت نصیب کړي او کور والو ته دې الله تعالی د زړه صبر ورکړي. عزتمندو، کله هم چې الک یا د جنې یو بل خوښ شي نو مهرباني کې پوري طور باندې دوی لا نکاح کوي، ځکه چې دې نه وروسته به ډېرې لوی مسلې جوړېږي. دې نه ښه دا ده چې ښه په ښه طریقه باندې واده وکړي او یو بل سره ښایسته د خوشحالۍ زندګي تېره کړي. چې کوم ځای کې هم په زور باندې نکاح شوې ده، هغې وروسته بیا انجام ډېر زیات بد وي. نو مهرباني کې کورشته کوئ، د لک نه هم تپوس کوئ او د جنۍ نه هم تپوس کوئ چې آیا دا ستا خوښه ده که نه ده. بیا د هغې نه بعد والا وروسته نکاح تړئ، بیا وروسته د لانجو او ګونجو نه به بېغمه یې. والسلام.